د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سلور لونه وي. غونډو کې چې کومه مشره وه د هغې نوم دی حضرت زینب رضی الله تعالی عنها. هغې پسې چې کومه دویمه لور ده حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها. په دریم نمبر باندې چې کومه لور ده حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها. اور په څلورم نمبر باندې ټولو کې کشره ورکوټي لور هغه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کنیت ام ابیها دا لقب ورته میلاو دی. مختلف معجم الکبیر ذکر کړی دی اور اندغه رنګې مجمع البحرین کم کتابونه دي هغې ذکر کړي دي. نه نور ډېر ګڼ شي کتابونو دا ذکر کړي دي. اور دین علاوه د څومره د جنت ښځې دي د هغې سرداره هم به حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وي. سیدة نساء اهل الجنه روایت کې دی باندې صریح روایت راغلی چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به د جنت د ټولو ښځو سرداره وي. دغه مقام و مرتبه هغې ته الله رب العزت ورکړي. د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پیدائش په باره کې دوه روایتونه دي. یو روایت دغه دی چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه وخت کې پیدا شوه چې څه وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خانه کعبې تعمیر کړی دی. هغه وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت نه و میلاو اور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر 35 سال و 15 کاله. او بل یو روایت کې راغلی چې نه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو یو کال بعد یعنی 41 هجری کې پیدا شوې ده. دې اعتبار سره بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه هم 15 کاله مشره ده. خدا دواړه روایتونه دي یا 35 سال پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر یا 41 سال عمر خو بیا هم د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ټول نه کشره ده. دیکھ یو خبره باندې ځان پوهیږي دا اهل تشیع دا وایي روافض چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمی سلور لونه دي حضرت زینب رضی الله تعالی عنها حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا درې لونې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لونه نه بلکې د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د بل خاوند نه پیدا شوي دي. صرف د یو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نکاح وکړو غنه پس پیدا شوې ده خبره سوچه غلطه ده. دا سلور وللونی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زړه ټوکړي دي او د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها پیدا شوې دي. دیو جن دوی بکواسات کی چې د درې لونه مونږ نه منو یو نه منو ته یو نه مانی او کدرونه د انکار وګونه څه چلو شو. 1,24,000 انبیاء کرامو نه تا انکار کړي 1,48,000 یا 24 صحابه کرامو نه تا انکار کړي قرآن نه تا انکار کړي د الله ربوبیت نه تا انکار کړی او کدی نه انکار وکړي نو څه چلو شو. نو په دې خبره باندې هم ځان پوهېږي دې کله کله دا بکواسات کی دا بکواسات غلط دي.